نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ موږ ته خطبه فرمایله چې اچانک قبله طرف باندې بلغم مخامه یعنی لاړې چې دینه دای ولیدلې خڼې یا بلغم ولیدلو نو د منبر نه راکوز شو او هغه لر کړه. بل یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام زعفران راوغوښتل او په هغې پسې ومږل او بیا وفرمایل چې کله یو منځ کوونکی منځ کوي نو د ده مخې ته الله جل جلاله وي، یعنې قبلې طرف ته الله جل جلاله موجود وي. دغه رنګې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې کله په تاسو کې وی نبی علیه السلام یو ورځ مسجد ته راغلو او په لاس کې د کجورې د ونې یو وچ شانتې څراغ یو نبی علیه السلام اچانک د لاړ یا د خڼې یا د بلغم قبلې په جانب باندې په دیوال ولیده. د الله پیغمبر ورغلو په خپلو لاس مبارکو یې هغه چې دی نو لر کړو او د دې نه یې منع وفرمایله. د دوه حدیثونو کې موږ ته خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تعلیم راکړو چې مسجد دا د آدابو ځای دی، دلته کې به موږ د آدابو خیال ساتو، دلته کې به موږ د الله جل جلاله حضور ځان ته مخې ته کوو او دا به د هغوی محل ګڼو، د هغوی کور ګڼو، ځکه چې ماتونه د الله کورونه دي چې موږ د داسې قسمه فعل نه ځان وساتو. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو نه مخې ته بلغم چې دی دا توکې او ما شاته چې دی ښي طرف ته چې دی نو دا توکې. مخې طرف ته وجه دا بیان کړه چې مخې ته الله جل جلاله وي او ښي جانب ته فرشته وي، نو د دوو جانبو ته تاسو چې دی نو مه توکې بلکې ګس طرف ته دا توکئ. خو دا هله کله چې سړی مونځ کوي خو په مسجد کې نه کوي نو داسې کول پکار دي. چې یو سړی په مسجد کې مونځ کوي نو دله پکار دی چې رومال راواخلي، پوزه یې راساسي، بس رومال کې دی وسړی یا خولې له بلغم راځي نو رومال کې دی واچوي. نو دا آسانه طریقه ده. باقي د الله موجودېدل نو الله خو د جهت په منزه دی، پاک دی، الله په هیڅ یو جهت کې نه دی. نو دې څه مطلب؟ نو دې مطلب دا دی دا عظمت او شرافت ته اشاره ده چې قبلې جانب دا عظمت والا دی، دې طرف ته مه توکئ. بیا ښي طرف ته منع راغلی دې خوا فرشته وي، نو کومه فرشته وي؟ یا خو هغه فرشته وي چې خاص د منځونو په وخت کې دا را حاضرېږي او زمونږ په دعاګانو فاتحو باندې آمین وایي. یا ځینې مراد کرامن کاتبین دي، نو بیا پکې اشاره ده دې ته چې ښی والا فرشته دا د رحمت فرشته وي، جنت والا وي، او دا بله د عذاب فرشته وي. نو د رحمت فرشتې ته ترجیح ورکولو دپاره یې وفرمایل چې ښي طرف ته مه توکئ، خیر دی ګس طرف ته توکئ. ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې کله تاسو کې یو کس، نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو کې یو کس د مسجد نه څه ضرري څیز لرې کړي نو د دې په بدله کې الله جل جلاله دله جنت ورکوي. نو که ما او تا په مسجد کې ضرري څیز وینو، مار وینو، لړم وینو، مچۍ وینو، نو د مسجد نه کې موږ لر کړو، الله جل جلاله به موږ د هغې په بدله کې جنت راکوي. دارنګې بل یو روایت دی، حذیفه رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې کله یو کس قبلې طرف ته لاړې وتوکي یا بلغم وتوکي نو د قیامت په ورځ چې کله دی د قبر نه راپاڅي دغه لاړې دغه بلغم به د ده په مخ باندې پراته وي. رڼو
چې موږ او تاسو د دې قسمه قبیح افعالونه چې دې موږ ځان بچ کو د مسجد د حقوقو پوره خیال وساتو د مسجد چې کم کارونه کول دا نه دی پکار د مسجد کې د ذکر الله او د قران د تلاوت نه علاوه هر قسمه فعل چې وي نو دا جایز نه دی هر قسمه دنیاوی خبره کول دا ناجایز دي فقهاو تر دې پورې لیکلي دي چې کم حافظ یا قاری وړو ته په مسجد کې سبق خي او په پیسو باندې خي نو دله فقای چې په مسجد کې سبق نه خي کم قاری چې په پیسو سبق یا د غرنګ د خپل کاروبار اشتهارات د خپل تجارت اشتهارات په مسجد کې تقسیمول دا هم ممنوع دي دینه هم منع راغلی ده یا یو سړی نه بعد سي زورک شي او په مسجد کې د هغې د فاره اعلان کوي نو دا نشي کولی چې د روښوي سیس په مسجد کې اعلان وکړي دا نشي کولی دغه رنګې جنبي سړی حایضه ښځه دا مسجد ته د حالت د جنابت کې دا نشي داخلي دی دغه رنګې یو نابالغه ماشوم او ماشوم یعنی ماشوم وړوکی او دغه رنګې لیونی دا د مسجد ته نه داخليږي منګ او تاسو ورونو په دې کې ډېرې زیاتې کوتاهۍ کوو موږ په دې سره د مشرانو منځونه دا خرابېږي د داسې قسمه افعالونه موږ ځان وساتو او د مسجد د حقوقو پوره خیال